خو زما په خیال په د نوي بجټ د خبرو کولو نه مخکې که لږه خبره پرې تیر بجټ هم وشي چې هغه بجټ چې کوم په جون کې پیش شوی او د هغې تقریبا 10 میاشتې وشوې او د هغې نه پس هغه کارونه یا چې کوم ADP کې شامل وو یا زمونږ SDI سکیمونه وو نو 13 میاشتو کې اوسه پورې هغه چې دي نو د ریلیز منتظر دي. منګه یوه خبره کوو چې کوم سکیمونه په ADP بک کې شامل شي او هغې لپاره څونه الوکیشن ښودلی کېږي نو پکار ده چې کم سے کم 50% هغه ته د ریلیز لپاره هم بندوبست کېږي. زما د حلقې 3 سکیمونه په ADP کې شامل دي او 3 واړه سکیمونه په فیزیبیلیټي سټډي په نوم باندې زه په فیزیبیلیټي سټډي باندې لږ خبره کوم. فیزیبیلیټي سټډي کوم سکیمونه چې ارتلی شوي د هغه لپاره کنسلټنټ هایر کړي دي او هغه کنسلټنټ زه به د روډ سیکټر حوالې سره خبره وکړم چې زمونږ تقریبا په دې ADP کې 113 روډ چې دي دا په دې فیزیبیلیټي سټډي لپاره شامل وو او هغوی لپاره چې کوم کنسلټنټ هایر کړي دي نو هغوی تقریبا صرف دا کنسلټنټ لپاره 1 ارب روپۍ چې دا ښودی شوي وي. اوس ډپارټمنټ شته دی CNW دا یا پبلک هیلث دی یا هر ډپارټمنټ دی او په هغې کې د ملازمینو یو فوج موجود دی مخکې نه په هغې کې اکسچینج شته په هغې کې سب انجینیر شته په هغې کې ټوټل سټاف موجود دی او د هغې باوجود هم منګه بیل کنسلټنټ د هغه لپاره هایر کوو او د قوم پیسې چې دي نو په هغه باندې ضایع کېږي. زه به د خپلې حلقې د یو روډ مثال ورکړم چې 100 کیلومیټر روډ دی او هغه دوباره تعمیر کول دي هغې ته د کنسلټنټ سره څه ضرورت شته نه. زه انجینیر نه یم خو ما ته پته چې په دې باندې څه حساب کتاب دی یا څه ترتیب کول غواړي ډېر آسان کار دی. زمونږ همدغه یو تجویز دی چې داسې سکیمونه چې هغه د کنسلټنټ والا کیسې ته ختمې کړي ډپارټمنټ په خپله شته دی په کار ده چې ډپارټمنټ د دې فیزیبیلیټي په خپله تیارې او دغه پې کوي مخکې. د دې نه علاوه زمونږ ځینې سکیمونه خاص کر دیر موټروے دا 2019 نه په ADP بک کې را روانه ده او شامل ده او به طور لالیفه پې موږ ته بار بار دغه کېږي چې یاره دیر موټروے باندې به زر کار شروع کېږي او هغې لپاره به دا کېږي هغه کېږي خو 13 دور هم پکې زمونږ ختم شو او اوس تقریبا 3 کال زمونږ د رینوي سیټ اپ روان دی خو موږ ته اوس هم نږدې وخت کې نه ښکاري چې د دیر موټروے لپاره لیټسټ پوزیشن څه دی اوسنی پوزیشن څه دی او په ده باندې به د کار آغاز کله کېږي. زه به یو 2 تجاویز ورکم چې موږ لا میں 1-2 تجاویز دوں گا کہ صوبے کو مالی طور پر مضبوط بنانے کے لیے ایسی منصوبے شروع کرنی چاہیے جو انکم جنریٹنگ ہوں. میں اس کی ایک مثال اپنے ضلع کی دوں گا. ہمارے ضلع میں ایک بہت بڑا پاور پروجیکٹ تھا شگو کس کا جس کی تقریباً 102 میگا واٹ بجلی وہ پیدا کرے گی جس کے لیے تمام فیزیبیلیٹی رپورٹ تمام چیزیں مکمل ہو چکی ہیں اور وہ PPP موڈ میں ہے. لیکن 2 سال گزر گئے ہیں ابھی تک بار بار ہم نے اسمبلی کے فلور پر بھی اس حوالے سے کہا تھا اگر وہ بن جائے تو اس سے صوبے کو بھی بڑا مالی فائدہ ہو سکتا ہے اور جو روزگار ہے وہ مواقع بھی پیدا ہو سکتے ہیں.
اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں جو جاری ترقیاتی منصوبے ہیں اس کو یکمش اور بروقت فنڈ جاری کرنی چاہیے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک منصوبہ شروع کرتے ہیں 50 کروڑ روپے سے مثال کے طور پہ، وہ ہمارے اے ڈی پی میں شامل ہوتا ہے، 3-4 سال گزرنے کے بعد اس پہ کام تو شروع نہیں ہوتا، لیکن وہ منصوبہ ریوائز ہوتے ہوتے 1.5 ارب روپے تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک تو ایسی منصوبے شروع ہی نہیں کرنی چاہیے جس پر کام کا آغاز نہ ہو، جس پر کام شروع نہ ہو۔ ہمارے حلقے کا ایک میاں کلی ٹو کامبٹ روڈ ہے جو میرے خیال میں 48 کروڑ روپے سے وہ منصوبہ شروع ہوا تھا، اور اب ریوائز ہوتے ہوتے 1.5 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ اس سے صوبے کو بھی بڑا مالی نقصان ہو رہا ہے، اور وہاں پر جو کام ہے اس کی رفتار بھی متاثر ہوتی ہے، اور جو سب سے بنیادی بات ہے کہ ہماری کارکردگی پر بھی بڑے سوالات جو ہے وہ اٹھ جاتے ہیں۔ سیاحت کے حوالے سے ہمارا صوبہ جو ہے بڑا مالا مال ہے، اور اس پر اگر اس کو ایک انڈسٹریل کی شکل دی جائے تو میرے خیال میں ہم اس سے بڑا فائدہ ہمارے صوبے کو ہو سکتا ہے۔ آج اچھا ہوتا اگر مزمل اسلم صاحب ہوتے۔ بہرحال میری ریکویسٹ یہی ہے کہ جو ہمارا یہ پچھلے بجٹ میں جو کام ہمارے ہیں اس کے لیے فنڈ ریلیز کیا جائے، اور جو آنے والی جناب چیئرمین صاحب ایک ضروری بات کہ یکساں ترقیاتی کام ہر علاقے میں ہونے چاہیے۔ بدقسمتی سے یہاں پر اپروچ کی بنیاد پر جس کی زیادہ اپروچ ہو وہ اپنے حلقے کے لیے زیادہ کام نکال لیتا ہے، لیکن یہ میرے خیال میں جتنا اونٹ ایک منسٹر صاحب لیتا ہے اتنا ہی اونٹ میں نے بھی لیا ہوا ہوگا، اتنا اونٹ میری دیگر جو کولیگ ہے ان نے بھی لیا ہوگا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب کو یکساں فنڈز بھی دیے جائے اور سب کو یکساں ترقیاتی کام بھی دی جائے، جس سے ہمیں اپنے حلقے میں عوام کے مسائل حل کرنے میں بڑی مدد ملے گی۔ ٹائم دینے کا بہت شکریہ جی۔ جی محبوب شیر۔